اویس شهید قاتلان د جیل نه ولې رها شول. اویس شهید پلار په میډیا باندې ټول حقیقت راښکاره کړی دی. نو چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول وغواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د تړې نشان څخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو اویس د ضلع چارسدي په خلیچن مندني علاقه کې اوسېدو. د اویس شهید پلار بختور شاه یو غریب سړی و. د به خپله حقه حلاله مزدوري کوله او په خپلو بچو باندې به خپل تعلیم مکملو. د ده دا سوچ و چې زما بچي سبا د پاکستان دپاره یو داسې کارنامه وکړي چې د پاکستان نوم پرې روښانه شي او زما سر خو پرې اوچت شي. خو دوستانو د ده سر اوچتور او د پاکستان نوم روښانه کول چا نصیب نه غوښتل. چا غوښتل چې د پاکستان نوم راښکته شي او د ده سر خو هېڅ شي. خو هغه ظالمانو د اویس شهید قتل ډېر بېدردۍ سره وکړو. بیا یې د هغه قتل نه بعد اویس په پټو کې غورځولی و. دوستانو خو چې کله قاتلان ونیول شول قاتلان وویلې چې او مونږه اویس قتل کړی دی ویې منله. چې بیا لږ وخت تېرېدو لږ وخت کې قاتلانو واپس د اویس شهید د قتل نه انکار وکړو. هغوی غوښتله چې مونږ به یو پلین ساز کړو او مونږ به د جیل نه راخلاص شو. دوستانو همدغه رنګې ونه شوله خو بیا اوس داسې راښکاره کېږي چې دغه رنګې وشوله. ځکه چې قاتلانو چې کوم انکار کړی و هغه انکار عدالت ته تللی و او عدالت پې په 9 تاریخ باندې بیل پاس کړی و چې د اویس شهید دوه قاتلان دي بری شي چې د کوم نوم زین العابدین او اسد شاه دي. اسد شاه او زین العابدین د اویس شهید په قتل کې ملوث نه دي. عدالت کې داسې وویل شوي او دوی دواړه د جیل نه رها کړل. دوستان اوس د اویس شهید پلار وایي چې دوی اول ونیول ما ته تسلي راکړه ما ته یې وویلې چې او د اویس شهید قاتلان ګرفتار شول او اوس ما ته وایي چې دا د اویس شهید قاتلان نه دي. نو چې دا د اویس شهید قاتلان نه وو د اویس شهید قاتلان څوک دي؟ تاسو خو ما ته د اویس شهید قاتلان وښایئ چې د اویس شهید چا قتل کو دومره بېدردۍ سره یې قتل کو. تاسو ویلي چې مونږ 90% 100% د اویس شهید قاتلانو ته رسېدلي وو چې تاسو کله دا ګرفتار کړل نو زمونږ مطمئنتیا وشوه ور تاسو واپس یې رها کړل. دوستانو دا و د اویس شهید د پلان نوی پیغام. زمونږ دا ویډیو خوښه شوې وي زمونږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه مخه ووهئ زمونږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.